خبره دا ده چې دې خوا متوجه شئ بس دې ځای کې الله رب العزت فرمایي ومن یعمل سوءا یجز به من یعمل سوءا یجز به هغه چا چې عمل وکړو د بدې دله به د دې جزا ورکړی شي دله به د دې جزا ورکړی شي صحابه رضی الله تعالی عنہ یریدو او په دې کې بیا د ټولو نه لوی عالم او خلیفه اول بلا فصل صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ هغه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا الله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف پیغمبران د ګناه نه پاک دي نور خو د هر چا نه څه ناڅه خطا شوې ده نو دا خو الله چې زمونږ نه یو ګناه هم کېږي والله هم پرې راټینګوي دا خو به ډېره ګرانه شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل بیا خو به زمونږ نه ډوسو خلاص نه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل د دې نه دا مراد نه دی د دې نه مراد دا ده چې کله ناکله انسان ته دا بد عمل وکړي نو دا دته په دنیا کې هم د هغې سزا میلاوېږي په دنیا کې هم هغه ته د هغې سزا میلاوېږي کله به د انسان چې دی په یو اندام باندې دړ راشي کله به په ده باندې تبه راشي کله به ده ته بل څه بیماري ولګي کله به ده ته بل څه بیماري ولګي دې سره به الله رب العزت د ده دغه ګناهونه دا ریجوي تر دې چې دی به الله رب العزت ته پاک ورشي الله دې موږ پاک کړي له ګناهونو اوس خبره ده دا کومه وبا چې راشورو ده ظاهرا الله رب العزت دې هر مسلمان محفوظ وساتي خبره ده نور خو د ډاکټرانو خبرې دي هغوی په دغه میدان زموږ نه ډېر ښه پوهېږي دغه میدان عالمان دي او پوهه خلک دي څه دي څه نه دي هغه احتیاطي تدابیر دي هغوی به یې درته وایي او د هغې نه یې زده کړي زمونږ چې کوم طرف ته کار دی موږ به د هغه طرف کار کوو خو په دغه میدان باندې هغوی پوهېږي نو ډاکټران چې درته کوم اصول ښیي د هغې پابندي ښه ده چې وکړی شي چې کله د شریعت مخالف نه وي په کوم ځای کې د هغې به لازمي ته تابعداري کوې د هغې خبره به منې ځکه چې دغه میدان ښه ده او چې کله خبره بیا د شریعت راشي نو د هغې خبره به بیا راوړې عالم او مفتي ده نو لوی خلک بیا شته هغې نه به تپوسونه یوه دویمه خبره دا ده چې چونکې نن سبا دا ډیره زیاته شوې ده نو خلک د اسبابو طرف ته ډیره توجه ورکوي خم د یو حده پورې خو اسباب پکار دي خو چې ته مسبب چې کوم ذات هر څه د هغه په لاس کې دي هغه پرېږدي او صرف اسبابو طرف ته توجه وکړي نو بیا تا او کافر کې فرق پاتې نه شي بیا تا او هغه کې فرق پاتې نه شو چې تم ستام باروسه صرف په اسباب وي تم وې چې بهی ما پوزې ته شی ولګو نو به زه بچ کېږم صرف په دې به بچ کېږم او تم وې چې ما صرف خلکو سره لاس میلو نه کړو نو صرف په دې به بچ کېږم بل څه د الله رب العزت طرف ته توجه نه کوې ورسره نو دا به غلط دی د الله رب العزت طرف ته به توجه کې ړومبې شروع به د ځان نه اچې دا به نه وې چې د بلانکي پوله والی دی ګناهګار دا به نه وي دا به وې چې بهی ما نن راشه د ساره به شروع واچوم زه د سار مونږ مې کړی دی که مې نه دی کړی جامې سر مې کړی که جامې سر مې نه دی کړی بیا مې ورپسې څومره ذکر کړی دی بیا ورپسې داسې راځه بهی نن مې څومره غیبت کړی دی ګناهونه مې نن څومره کړي په دې تېره زندګۍ کې دا به وی چې دا بیماري زما د وجې په دې امت باندې راغلی بیا به پروګرام ټیک کېږي اوس که زه دلته ناست یم زه یم چې نه زه خو پاک یم زه د قرآن درس کوم ته دغلته ناست یې ته وایې چې زه پاک یم بل دې ځای ناست یې چې زه پاک یم بیا کیسه روانه نه هر څه وایي چې بهی دا لوبه ما کې ده اول به زه یم چې دا ما کې دا چل دی زه مونځونه په ټیم کوم که نه کوم زه مونځونه کوم که نه کوم نو بیا به خبره څنګه نو الله رب العزت طرف ته به لومبنۍ بنیادي خبره به دی توجه به چا طرف ته کړو د الله رب العزت طرف ته ځکه واذا مرضت فهو یشفی الله ابراهیم علیه السلام فرمایي وی خدای چې زه کله بیمار شم نو ته ماله شفا راکړې شفا ورکوونکی څوک دی الله رب العزت چې الله یې نه کړي نو پیر بابا به یې څه کړي نو اوله توجه د الله رب العزت طرف ته پکار اوس توجه د الله رب العزت طرف ته څه ده نو د هغې دپاره مختلف د هغې نه لومبنۍ بنیادي څیز هغه مونځ دی کله به چې په
پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم یا په صحابو سخت راغله نو هغوی به د مانځه طرف ته متوجه شو. نن به مو معاشرې ته سوچ وکړو آیا مخکې دا وبا چې نه وه راخوره دا چې نه وه راخوره دومره به دا سیس په سر هم نه الو چې زه د نفسیاتي بیمار شم د پروپیګانډې به دومره هم نه شکار کېږو او دومره به م یو شي لاندې نه غورځو چې هېڅ هم نشته. اسباب به د اسبابو په درجه کې ساتي، بیماري به د بیمارۍ په درجه کې ساتي او خدای به خدای رب دی. خیر اوس به دې ته به وګورو چې بهي مثال په طور دا مشران چې کوم دي زما څومره ملګري وو هغوی د دې د وجې اوس الله ربالعزت طرف ته څومره توجه پیدا کړې یا ما د الله ربالعزت طرف ته څومره توجه پیدا کړې. آیا ما سره ډېر چاته داسې ملګري شته چې ما هغه اوسه پورې مانځه طرف ته نه دي راوستي؟ یوه بله خبره دا ده چې ما څومره خپله په عباداتو پابندي شروع کړې. دوه بله خبره دا ده چې ما څومره ځان د ګناهونو نه بچ کړی. کله چې ګناهونه زیات شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی وایي چې په دې خوا توجه ساتئ ښه ډېر ښه مضبوطه توجه دې خوا ساتئ خپلې خوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کوم امت کې فحاشي عامه شي فحاشي ډېره زیاته شي نو الله رب العزت وایي الله به بیا وباګانې راولي او دا امت ټول حسابېږي هغه کافر دی هغه څه اجابت والی دی څه وغیره نور دي نور امت ټولو ته ویلی شي او بیا پکې ځان له درجې څه دعوت والی دی څه اجابت والی. مجموعي طور زمون بد اعمال سیوا دي که مسلمان دی او کافر خاصم کافر دی د مسلمان هم مجموعي طور بد اعمال سیوا دي ورنه دا مجمره دلته خیال وکړه یا بار دی وځه چې په دې کلي کې څومره کسان منځونه کوي فرض او څومره نه. یو دویم ته دا حساب ولګوه چې په دې کلي کې څومره کسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو برابر دي او څومره نه دي. بس هیڅ سم بس دغه میدان دی د بل د خدای شته که د حدیث ضرورت هم وایي بس ته وګوره چې څومره مونږ په سمه لار روان. یوه بله خبره دا شوه چې دغه میدان کې هم موږ داسې یو چې موږ هېڅ کار نه دی کړی د الله ربالعزت طرف ته لږه توجه پکار ده ورنه دا کومه لوبه چې روانه ده لوبه څه ده؟ لوبه دا ده چې موږ د جوماتونو مثال په طور بندېږو زموږ مرکز چې دی بند دی. مرکز نه مراد صرف د ریوان مرکز نه دی سم مرکز بلکل عالمي چې کوم دی دا ورپسې بیا وروستو هغه کې راځي حرم شریف. حالانکې دا کتابونو لیکلي چې د حرم شریف احکامات جدا دي. ومن دخله کان آمنا څوک چې حرم شریف ته داخل شو هغه په امن شو د وباګانو نه په امن دی. اوس ته الله ربالعزت ته هدایت وکړي کله چې په ټول قوم باندې عذاب را روان دی په یو کاڼي د هر چا نوم لګېدلی خو هغه قسم حرم شریف ته دننه شوي دی نو خدای پاک هغه کاڼي بار ایسان کړی هغې پرې نه دی راغورځولي حرم شریف هغې ته به هر قسمه فتنې نه محفوظ دی او الله محفوظ ساتي او چې کله هغه وخت راشي نو بیا به کس روانه کړي او حرم شریف کعبه مبارکه به روان شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به شکایت وکړي هغه وخت راته خدای نه ښه هغه به بیا هغه بس قیامت بیا ځکه صغرا وړې نشانې ټولې الله ربالعزت دی موږ د هر قسمه فتنو نه بچ کړي. نو خبره دا ده چې د حرم شریف احکامات ځان لري د حرمینو شریفینو هغه ومن دخله کان آمن هغه په امن دی چې هغې ته څوک داخل شو بیا لیکي کیسې نور الله ربالعزت دی. خیر خو زمونږ به خپله نو چې موږ لږ د الله ربالعزت طرف ته توجه پیدا کړو الله ربالعزت ته لږ رانږدې شو ورنه چې عبادتونه د دې د وجې رحمتونه راولېږي د مدارسو د وجې. ډاکټر شیر علي شاه رحمه الله فرمایل وایي ما اسلام آباد والا ته وایي چې اسلام آباد والو تاسو د اسلام آباد نه دا مدرسې وباسئ نو زما د رب په ذات قسم وي که په تاسو باندې د راځي دا عذابونه هم په سترګو نه دي د راونه ورېده در باندې بیا معلوم بدل. نو دا مدارس او دا جوماتونه دا چې کله موږ دې ته راتګ به مکمل دا کیسه ختمه شي بیا به ډېره ګرانه شي بیا به دې پسې دا حدیث شریف کې راځي. دا حدیث شریف مفهوم دی وایي قیامت ته نږدې به بیماریانې راځي او دوه به ډېرې غټي د یو به سبب معلومي د هغې به وجه معلومي چې دا بیماري د دې وجې راغلې خو هغې پسې چې بیا کومه بله بیماري را روانه د هغې به د سره وجه نه معلومه د سره به وجه بیا نه معلومه چې دا بیماري راغلې د څه وجې.
نو فحاشي د دغه شیزونه یې ځان لري. بل هغې چې کوم تدبیرونه ښولي دي مثال پته وه نو هغې کې د بنیادي دا وکړو چې موږ د منځونو طرف ته توجه د عباداتو طرف ته دې توجه ځکه اوس د بار ماحول د بازار حکم او د جومات حکم جدا دی هدا زده کړي. اوس بار ماحول کې که ته خلک جدا را جدا کړي نو هغه کیسه داسې ده چې او دا خبره جوړېږي چې هلته کې بیماري هم ډېره خورېږي. جومات کې به هم تدابیر به ته اختیاري خپل خو هلته به هغه وجه یو دی چې د الله غضب هم راولېږي او دا چې دا سبب د رحمت دی د دې د وجې خدای پاک رحمت خوری نو عباداتو طرف ته به توجه زیاتو ورسره به د مسلمانانو ډیر زیات خیال ساتو صدقو طرف ته به ډیره زیاته توجه کوو ځکه حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د صدقو سره چې دې بلاګانې ختمېږي او اغتنم خمسا قبل خمس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 15 څیزونه د 15 نه مخکې غنیمت وګڼئ. یو پکې دا ده چې صحت مخکې د بیمارۍ نه غنیمت وګڼه. الله را باندې دا بیماري نه ده راوستې الله دې را باندې نه راولي الله دې په ټول امت نه د دې ټول عالم نه دا بیماري اوچتې کړي الله دې موږ وساتي خو راوستې را باندې موږ دې دا غنیمت وګڼو د مخکې نه دې صدقې ورکړو خیراتونه دې وکړو الله طرف ته توجه پیدا کړو چې خدای پاکه موږ ته مخه د عافیت زندګي را نصیب کړو. یوه بله خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي فراغت مخکې د مشغولتیا نه دا ته غنیمت وګڼو نو موږ فارغ یو مثال په طور تا د تدبیر ښودې چې په کور کې زیات وخت تېروه نو پکار ده چې موږ په کور کې زیات چې چا څه ضرورت وي ولې سپي سبار ګرځي نو دې کې به موږ ته دوه پیدا وشي. نن سبا دنیا ډېره مشغوله شوې ده سړی د خپل بچي تربیت طرف ته توجه نه ورکوي نو چې کور کې موږ کله پاتې شو دا د دارالعلوم دیوبند د محتمم حبره سجاد نعماني صاحب تمت برکت هغه وایي چې د بچو له به لږ تربیت پروګرام هم سیټ کړو ورسره به لګیا وي په انداز سره یو د بچو له به لږ وخت هم ورکړو ورنه بچو له څوک وخت نه ورکوي نن سبا نو دغه پروګرام به هم زموږ سیټ شي. بل که دا مثال په طور مدارس چوټي شي یا سکول چوټي شو یا چې د نور اجتماعي دغه ختم شو نو د هغې د دا نه چې هغه هلکان دې بیا بالکل په یو ځای کې راغونډېږي او ته دې بیا وایې چې زه بس ټیک ته د سکوله خو چوټي شوه د مدرسې نه خو چوټي شوه مقبره کې یا ګراونډ کې یا یو ځای یا بل ځای دې په یو ځای بیا هم پروګرام صحیح نه دی نه نن سبا اجتماعي چې کوم خلک ګرځي د هغې نه ډېر مه یارېږئ انفرادي زندګۍ نه د کس ډېر یارېږه ځکه انفرادي څوک چرسو طرف ته لاړ څوک سلګټو طرف ته لاړ ځکه د ملګري د هغه ناسته پاسه ګډ وډو سره اکثریت دا لوکل الله مې وساتي نو چې تربیت طرف ته لږه توجه ورکړو تربیت طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ځای د بیمارۍ علاجونه ښولي دي دقه شان تدابیر ولا ښولي پرهیز د دواړه دا سنت دي ته علاج کې دام سنت دی ته چې دې فریض کې دام سنت دی او ته چې په صحیح نیت کې دام ثواب دی نو دا ټول زموږ دپاره شته نو چې کوم ځای کې تدابیر هغې ښایي چې هغه اختیار کړو خو الله رب العزت طرف ته توجه پیدا کړو منځونو طرف ته مخه کړو د قرآن طرف ته مخه کړو ختمونه وکړو اجتماعي ځای په ځای کېږي د بعد ملکونه بعض اسلامي د افریقې طرف ته ممالک او تاسو په خدای یقین وکړئ که دا شي چېرته داسې یو خو افواګانې پکې ډېرې زیاتې ورګډې شوي دي حقیقت هم شته خو افواګانې پکې ډېرې ګډې دې لا غریب ممالک نه دي والي غریب اعلان نه دی والي دا صرف غټ غټ ملکونه ووایي خدای دې خیر وکړي خو که د غریبو ته یې مخه شوه نو بیا به ډېره لویه تباهي ډېره لویه تباهي وي د هغې نه مخکې الله طرف ته توجه پکار الله ته جړاګانې پکار د ځان دپاره د امت دپاره د ټول خلکو دپاره د خیر دعا پکار صحیح یوه هغې سره بله دا خبره زموږ دا رکوع پوره شوه نو مشران هم دا وایي چونکې د تقي صاحب دي طرف او د نورو طرف هم دا او د دادا خبره هم پکې راله دادا هم وایي چې بس سبق په دې ځای باندې ودروه نو فلحال به سبق په دې ځای باندې ولاړ دی چې کله الله رب العزت ته منظوره شو دا کیسه لږه ودرېده د هغې نه بس ورپسې نور سبق وایي صحیح ده خو د دې به دا مطلب نه چې زموږ د مونځ چوټي شوه د دې به دا مطلب نه چې موږ به قرآن لګوتې نور د دې به دا مطلب نه چې زه به خپل کشر ځان سره منځله نه راولم نه ما درته وي اوس راته ښه مو وکړه چې د کشر لږ هغه ذهني رجحان وګورو دی کوم طرف ته دی دی چې دی نو پوه کړو ځان سره یې کښېنو او نور چې دی دیني کارونو طرف ته توجه ورکړو مخکې د هغې نه چې موږ بیا ګیر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې موقعو باندې بعضې دعاګانې ښودې دي حدیث شریف کې راځي بلا د احادیثو کتابونو را نقل کړې ده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم
دا چې څوک سار 3 پیرې وي او مازدیګر 3 پیرې وي نو دی به د هر قسم شر او فساد نه الله رب العزت بچ کوي. نو روحاني علاج به هم لازمي کوي، صرف هغه نه ده چې صرف یو تدابیر الله رب العزت طرف ته توجه. نو دا دونه دعا نه ده چې موږ یې زده کړو، پکار داسې ده. بل په دنیا کې چې کم کار کېږي دا د الله د نوم د یو صفت لاندې کېږي، د هغې نه بار نه وځي، د الله د نومونه د دنیا پروګرام بار نه وځي. امام شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي کله چې د الله اسماء صفات دا ځمکې ته ګزارېږي په کاغذ معمولي لیکلي شوي وړوکې کاغذ او دا ځمکې ته ګزارېږي نو د دې نه خدای حیثیت اوچت کړي. که خدای ته دغه خاصیت اوچت نه کړي نو د دې یو نوم د وجې به دا ټوله دنیا دړې وړې شیوانې وشي. د الله په یو نوم کې دومره زور. نو مولانا سجاد نعماني صاحب د دارالعلوم دیوبند چې موجوده کوم محتمم هغه وایي چې یا مجیبو په دې موقع باندې دا ډېره مناسب ده. هغه بله وخت هم ډېر ښودلی دی 26 رمضانه پورې چې کم از کم وشي چې د دې اثرات مکمل ختم شي او د ورځې 15,000 پیر. نو ډېره که سړی چلته پیرته وایي نو بس زما خیال دی ویلی شي، څه دونه مسله نه ده. خو بیا انسان دی نو که وایي یو کس وایي زه نشم ویلی او قرآن پاک یې هم نه ویلی دې طرف ته هم نه راځي نو خیر دی نفلونه دي کوي او چلته پیرته یې دا وظیفه ډېره زیاته کوي یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو او د دې نه بس چې دی نو الله رب العزت نه بیا سوالونه کوي خپل مختلف. خو د الله رب العزت طرف ته توجه پکار ده. د دې نه علاوه غیر شرعي کارونو طرف ته د موږ توجه نه کوو. یو څه بل څه ختمونه دي ډېر زیات کوو عام، خو د 10 روپو ختم نه، د ځان خلاصي ختم نه، د ګډ وډو ختمونه نه. ښه د زړه د اخلاصه که څوک ختم کولی شي کوي د الله د رضا دپاره. ختم ته دا مجد نشته چې ته سپاره پورې ته به بی دغلته کسان ناست دي هغوی ته ته پته چې دا د قرآن پاک سبق وي دې ته مجد نشته چې بی ته دې ته ووایې چې بس راشئ بی تاسو دعا وکړئ او ته ولله د خپل طرفه سره بس کیسه ختمه. یا کسانو لمونځ وکړو هغوی ته وایي اجتماعي دعا وکړئ 3 پېرې کل هو وایي بس دا ختم وشو. دې د دونه کیسو ته هم ضرورت نشته. او که نور څوک کوي غټ غټ ختمونه هم ښه خبره ده، څه بده نه ده. نو صحیح شوه. الله رب العزت طرف ته توجه پکار ده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. او دې سره علما لیکي په دې باندې او رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار دې دعا کړې چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دا بار بار دا په کثرت سره ویل. دا یو درې پیری حدیثو کې مقدار راغلی سار او مازیګر او دا په کثرت سره ویل. دغه شان درود شریف او استغفار ډېر زیات ویل. توبه وباسئ، الله ته جړا کول. اول به انشاءالله ځان نه شروع کوم، بیا دې هر بنده د ځان نه شروع کړي چې الله ته لږه جړا وکړو، لږ فریاد وکړو چې بھئ دا سخته راغلې ده چې دا رانه الله اوچته کړي. او دا په دا که یوه پېره راګیر شو نو وبا پسې وبا بیا بیماریانې وغیره الله هم دې دغې نه وساتي. نو الله رب العزت ته توجه احتیاطي تدابیر او د الله رب العزت طرف ته ډېر نزدېکت او قربت او دې سره چې دی ځان دا لږ وخت غنیمت وګڼو. که کور ناست یو د سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کتاب دی وګورو، قرآن پاک ته لږ تلاوت وکړو، داسې نه چې ډرامې فلمونه یا وغیره دغې طرف ته. نو دا به دا شي نور هم راته زیات کړي، سم به یې نه کړي زیات به یې کړي. نو توجه لږ د دیني کارونو طرف ته پکار ده چې الله رب العزت رانه دا مرضونه هر څه اوچت کړي، دې طرف ته لږه توجه پکار ده. او د سنتو پسې خنداګانې لږ نه دي پکار. دا سنت شو، نور سنت شو، هر چې کوم د دین خبرې دي استاد په خدای یقین وکړي. دا داخلي خبره کوم په دې موقع باندې خلک دین پورې خنداګانې کوي، خبرې کوي. دا ګوره ډېره سخته موقع ده. دا په انسان چې راغلی نه زه مثال په طور په پلانکي ځای کې کس باندې راغلی په ما نه راغلی چې زما کور ته راشي نو بیا زه اوس را باندې راغلی خو اوس به څه کوم بیا خدای ته جړاګانې کوم. نه نه، د هر چا درد خپل درد وګڼو، د هر چا درد خپل درد وګڼو. نو د دې وجې الله رب العزت طرف ته توجه پکار ده. د دین کارونه کول پکار دي، صدقې کول پکار دي، الله ته جړاګانې کول پکار دي او د ځان دپاره او د ټول امت دپاره سوال کول دي. الله رب العزت را د توفیق راکړي. د اذان پکې یو خبره ده او دا په میډیم ډېره چلیږي وغیره. اذان داسې خبره ده چې احادیثو کې داسې راغلي دي که چېرته مسافر نه لار وکشي دي بیا اذان وي، داسې افتونه وغیره داسې تذکره راغلی ده. با او دارالعلوم حقانی والا کوم چې ګوړه خاټک والا یعنی پیغمبران فتوا ولیده، مفتی حسن صاحب د هغې خلاف فتوا راغلې وغیره. خو د هغې منظمې خبره دا ده نچوړی راته نچوړ دا دی چې د بار نه د څوک کس کور ته نه بوځي چې راشه ته به بانګ وي. صحیح ټیم دې ورته نه مختص کوي چې بهی په پلانکي ټیم به کوټو ته خېږي بانګونه به وایي. هر کس که څوک یو کس لړ په خپله خوښه باندې او کور چېرته یو بوټ کې ودرېده د پاسه ودرېده هر ټیم ودرېده او بانګ یې ووي نو د بانګونو سره وباګانې ختمېږي.
وباګانې ختمېږي. دی خو 10 بجې ټایم ورکړ. نه دغه ټیمونه دا خبره دغه نه روانه ده چې د یو بل مخالف شو، دا هم په دې شي باندې د بدعت او دغه ځکه کوم شي چې سنت نه وي مستحب هم نه صرف مباح دی. مباح دې ته ویلي نه پکې ثواب شته نه پکې عذاب شته، به طور علاج څنګه چې روحاني علاجونه دي دا هم به طور علاج یو کار دی، به طور علاج چې امراض ختم شي. نو یو کس لړ شي خو د باره به کس نه بوځي او په خپله به چې دی وی که هر څه ټیمې وي ټیم به ورله مختص کړي نه او خلکو ته به دغه بل چا ته به نه وایي چې ټیم وایه، بس که چا په خپله خوښه باندې وي د زړه نه نو دې سره د علاج مرضونه وغیره آفتونه ختمېږي. الله رب العزت یو دا د کور خبره ده کنه، داسې عام طور دا د مونځ دپاره نه دی، دا داسې عام اذان دی که چا وکړو نو بس ودي کي او که چا ونه کړو نو څه دغه نشته، خو دغه دپاره عام خلک کوي. الله رب هر څه ټیمه چې وخت به دغه خدای پاک ترانه خوشحال شي، الله ترانه رضا شي، الله دا ناسته به اخلاص او الهیت والا وګرځي، الله دینداره تقواداره پرهیزګار هم جوړ کړي، الله ترانه خوشحال شي، الله ترانه رضا شي، الله ترانه خوشحال شي. الله دا کومه بیماری دا کومه وبا چې په دې امت باندې په دې عالم باندې راغلی الله دې ختمه کړه، الله دې ختمه کړه، الله دې د جړو نه ختمه کړه. الله د دین علاوه چې نور بیماریانې څونه را روان دي یا د چا په سازش باندې یا الله یو څه بل څه کېږي، الله دغه ټول ختم کړه، الله دغه د جړو نه ختمه کړه. الله موږ مسلمانان ته محفوظ وساته، الله په خپل فضل کرم احسان سره الله موږ ته محفوظ وساته، الله ټول عالم ته محفوظ وساته، الله څومره زمونږ کورونه دي هغې محفوظ وساته، الله څومره بیمارۍ که مونږ کې وي الله درنه ختمې کړه، الله روحاني جسماني ظاهري باطني بیمارۍ ټولې ختمې کړه. الله مونږ ډېر زیات ګناهګار یو، الله مونږ تا ته لاسونه نیسلي دي، الله ستا آخري در دی، الله بل در زمونږ نشته چې هغې ته لاس ونیسو. ربه ته زمونږ رب یې، الله ته زمونږ خالق یې، الله ته زمونږ مالک یې. خدایه پاکه ته مونږ له رزق راکړې د ګناهونو د وجې یا الله تا زمونږ رزق بند نه کړه. الله ته رحیم او کریم مهربانه ذات یې، الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په توفیق او په رحم سره الله زموږ ګناهونه معاف کړه. الله تا ته لاسونه نیسلي دي، الله ستا در چې دی یا الله دا ډېر فراخه دی وسیع دی، الله ستا رحمت ډېر وسیع دی، الله تا ته لاسونه نیسي، الله موږ ګناهګار یو یا الله ستا د محبوب صلی الله علیه وسلم امتیان خدایا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو الله هغه محبوب یا الله چې تا د دنیا ته آخري پیغمبر را لېږلی، خدایا د هغه واسطه درکړو، د هغه وسیله درکړو یا الله د هغې په برکت سره زموږ نه دا وباګانې ختمې کړه، الله زموږ نه دا بیمارۍ ختمې کړه، الله موږ ته محفوظ وساته، الله زموږ نسلونه زموږ خپلوان زموږ یا الله څومره مسلمانان یا الله ټول عالم ته محفوظ وساته، الله ته زموږ نه رضا شه، الله خوشحالي را نصیب کړه، الله د دواړو جهانونو خیر او راحت را نصیب کړه، الله قبر حشر هم د خوشحالۍ وګرځوه، الله ځنکدن هم د خوشحالۍ وګرځوه، الله آخرت هم د خوشحالۍ وګرځوه. الله دا کوم مسلمانان چې پکې وفات شو الله حدیث شریف کې راځي چې دا مرګ د شهادت دی، الله دې د شهادت مرتبه ورکړه، الله موږ مسلمانانو ته نور ته د عافیت زندگی را نصیب کړه، الله کوم چې پکې مبتلا شوي دي الله زر زر ورته د خپل عبادت لپاره صحت کامله ور نصیب کړه، الله موږ ته محفوظ وساته، الله په خپل فضل او کرم سره الله حرمین شریفین یا الله څومره چې عرب ممالک دي یا نور عالم دی یا الله ټول ته محفوظ وساته، الله د حرمین شریفین حفاظت وکړه، الله د هر فتنې نه حفاظت وکړه، الله د هر فتنې نه حفاظت وکړه، الله د هر اسلامي ملک حفاظت وکړه، الله د هر فتنې نه حفاظت وکړه، خدای پاک د سرحداتو حفاظت وکړه، الله د مسلمانانو خپل ترمنځ د جنگ جګړې ختم کړه، الله اتحاد او اتفاق نصیب کړه، الله د افرادو ترمنځ یا الله د قوتونو ترمنځ یا الله د جنگ جګړې ختم کړه، الله په خپل کې په اتحاد او اتفاق کړه، الله تعالی نه خوشحال شه، الله دا د سخت دور دی د سخت ورځې دی یا الله په دې کې موږ مسلمانان په یو بل راړو یا الله ته موږ ته چې یا الله اخلاص را نصیب کړه، الله د دې امت فکر درد غم را تر نصیب کړه، الله د دین د هر شعبې حفاظت وکړه، الله د هر وګړي د هر فرد حفاظت وکړه،
الله د هر بیماری نه، د هر فتنې نه، د دشمنۍ نه، د هر قسمه نقصانونو نه یا الله زموږ حفاظت وکړه. الله تعالی نه خوشحال شه، الله تعالی نه خوشحال شه. الله څومره مسلمانان وفات شوي الله ته ورته بخښنه وکړه. الله موږ ډېر زیات ریاکار یو. یا الله تا ته لاسونه نیسو، الله د ریام د زړه نه وباسه، الله د ریام د زړه نه وباسه، الله تکبر حسد کینه د زړه نه وباسه. الله ستا طرف ته زموږ توجه پیدا کړه. الله تعالی نه خوشحال شه. الله کامل رضا او کامل اتباع د شریعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیب کړه. الله تعالی نه خوشحال شه، الله تعالی نه خوشحال شه، الله تعالی نه خوشحال شه. اخر وقت دا عظیم و مبارک کلمه نصیب کړه.